حضرت امیر المجاهدین علامه خادم حسین رضوی صاحب ته چې په معذور بدن باندې ټول تکلیفونه برداشت کړل، په شا نه لاړای او دغسې دا دین جنډه چیګه وساتله او خپلو او پردیو ټولو ومنلی او جنازې ته 2.5 کروړه خلک راله. قبر ته هر کس حاضري وکړه، که هغه تبلیغي و، که هغه وهابي و، که هغه دیوبندي و، که هغه اهل حدیث و، ټول لاړه او د قبر ته سلوټ او سلام وکړای چې واقعي دا رښتونه د رسول الله عاشق و. بیا د زوی د اوس 27 سال نوجوان د 8 میاشتې جیل چې تېرې کړې، دوره غټ جماعت سربرا چې وره ټکره موږ کفر سره د فرانس سره او کفر سره دا او دوره غټ جماعت سربرا ته به کوم تکلیف نه ورکړای. دوره پورې رپورټونه راغلي دي چې ګردونه یې وینې روانې سلي نوجوان زړګی او مور یې په کور چې او خویندې یې په کور چې او د دا تکلیفونه برداشت کړل. آخرکار هغه 8 میاشتې تېرې سوې او دا یې هغسې په چیګو سترګو باندې ووتلی په هغې نارې سره. دا پارټۍ دا جماعت نورو غوندې مه ګڼه. د جمعیت دې جواب کولی سي او مقابله او نه جماعت اسلامي کولی سي او نه نواز شریف او نه عمران خان والا کولی سي. هغه ظالمان دي چې رسول الله باندې چوک غیرت وکړي هغه پانسي ته وخځئ او چې چوک رسول الله ګستاخي وکړي هغه په ډېر پروټوکول سره او په ډېر عزتو سره یې بار بوج اجازو چې ورسوي. موږ هغو خلقو سره ولاړو چې څوک د په دین مصطفی قرباني کوي. موږ که غریب یو، موږ سره که پیسې نسته، خو موږ سوچونه نه دي غریب. دین مصطفی چې کله رالی په ظاهره باندې صحابه سره پیسه نه وه او دولت نه و، خو سوچ یې دومره چیک ورکړه چې خدای باندې توکل کوو، خدای بندګان یو، خدای ته سر ټیټوه ورته وایې بل رب به نه منو او بل څوک به په دنیا چې او په مځکې مخ باندې خدای نه جوړوو سر ټیټي به اخته کوو. علامه اقبال فرمایي صحابه یو لنګ چې به و خوراک به یې نه و، تا ما خو چوچې جوړې دي که ډېر څوک وایي چې زه کمزوری یم، بیا به یې څو جوړې کالي به یي، شور شیان به یي او خوراک به یي، غله به یي ورخواته. داسې به څوک نه ووایي چې ما 2 وخته 3 وخته وږي تېر کړي دي. صحابهو به په ګېډو باندې کاڼي تړلي وو، خو دې باوجود صحابهو داسې شان و چې ودان سړي به چې شی ورکول وایي زړه به یې غږولی، 20 وارې به سوچ کولی چې وابې خیر چې حضور علیہ السلام ته به چې شی رالی صحابي ته به یې ورکړی، هغه به بل ته ورکړی، هغه به بل ته ورکړی. ضرورتمند به هر یو و خو بل به یې مخچې کولی، حتی چې داسې ډېر سړي دي ډېر ویاري حضرت انس فرمایي چې حضور ته به شی رالی صحابي ته به ورکړی، په چو کورو به وشورده هغه شی به بیا حضور علیه السلام ته ورسېد. سوچ یې ورکړی، فکر یې ورکړی. نن دا خلک چې دا پیسو ولې تیلې شورئ، کچوړې پیسو شورئ، دا غټ دوسان خلک. موږ ځکه دوسان ورته وایو چې تاسو یې خلکو ضمیر کوو، تاسو یې خلکو سوچ کوو. تاسو چې دا پیدا سوي او تاسو ما نه پیدا کړي یا خان یا ملک، تاسو خدای پیدا کړي او موږ خدای پیدا کړي. روزګار مو خدای ده، ځکه خدای درکړي دي، موږ نه دي درکړي. کورونه خدای درکړي دي، هر سړی خپل مټ زور باندې ګټه کوي او خوري یې. پکار بیا چې دو خو موږ مشرانو دو موږ ته چیک سوچ راکړی وی، دو موږ دومره کمزوري سوچونه راکړل. یعنی په دولت باندې خو غریب یو، خو په سوچو باندې موږ غریبان. موږ سوچ نسو کولی چې آیا موږ چې حق شته که نه د پاکستان. موږ داسې شورئ لکه سپی چې موږ جان پسې پروي. آیا موږ مسلمان